ډېر محترم مسلمانان، نن د جمعې مبارکه شپه هم ده او نن چې دی محترمو رمضان اخیری وظیفه ده. د رمضان اخیری وظیفه او د جمعې بهترینه شپه محترمو. بعضې ملکونو کې خو لکه افغانستان شو هغې کې خو اعلان هم شوی دی چې نن د زیارت په ورځ باندې اختر دی، د وړوکي اختر ورځ ده. نو لهذا د پاکستان خو نشته دی، خو هغه مسلمانان کوم چې په پاکستان کې دي او هغه مسلمانان چې کوم افغانستان کې دي او یا نورو ملکونو کې دي، نو انشاءالله نن د زیارت هغه مبارکه ورځ د جمعې شپه ده، د زیارت ورځ ده او شاید چې دا د جمعې شاید چې دا د رمضان اخیری جمعه شي محترمو. نو دا ډېرې زیاتې بهترینې د قبولیت او د عافیت او د حاجت او د مشکلاتو د ختمېدو الله تعالی د غوښتو الله تعالی انسان ته مغفرت نصیب کوي په دې ورځو شپو کې. او حدیث مبارک کې راځي انما الاعمال بالخواتیم، د عملونو دارومدار په خاتمه باندې دی. نو چې زمونږ روجې په اخره کې خرابې نشي، زمونږ روجې اخره کې او تاسو په له و لعب کې د دنیا په محبت کې د دنیا په لذتونو کې مختل نشو محترمو. د اخیری ورځ شپې دي چې دا هم انشاءالله بهترینه عبادتونه وکړو، بهترینې تراویح وکړو، یا دغه رنګې نوافل وکړو، یا دغه رنګې وظیفه وکړو. نن د استغفر الله وظیفه هم پکې وکړئ محترمو، ځکه چې دا دوه مناسبت لري. یو خو دا چې دا د خاتمې د دغه شپه ده، د جمعې او د رمضان مبارک اخیری شپه ده، نو چې په زمونږ اعمال الله تعالی قبول کړي. زمونږ څومره وظایف وکړو، څومره تلاوتونه مو وکړو، څومره تهجد مو وکړو، څومره نیک کارونه مو وکړو چې هغه الله تعالی ما او تاسو نه قبول او مقبول کړي. نو د هغې دپاره محترم مسلمانانو د استغفار وظیفه دا هم ډېره زیاته بهترینه ده، مشکلات به هم الله تعالی ستاسو ختم کړي. نو راځئ دا وظیفه راسره واورئ، انشاءالله الله تعالی به ته ډېر خیرونه درکړي د دنیا و آخرت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانانو درنو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، لومبی خو د افغانستان مسلمانان هغوی ته مبارکباد ویمه، مبارکي ورته ویمه د کوچني اختر د ورکوټي اختر ته ډېر ډېر مبارک دې شي. الله تعالی دې دا ستاسو عبادتونه، ستاسو د نوافلو، ستاسو د وظایفو، ستاسو د نیک اعمال دې الله تعالی په خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. دا د افغانستان والاو ته مبارکي ده زما د سیړه. او نور چې کوم څونه مسلمانان دي نو انشاءالله یا به زمونږ د جمعې په ورځ اختر شي، که د جمعې په ورځ نه نو بیا د هفتې د خیالي په ورځ انشاءالله خامخا دی. نو په ځان باندې بوج نه راولو ها، 13 یا کم 13 روژې مو نیولې، نو کومې چې باقي روژې پاتې دي یوه ده یا دوه دي، دا په ځان باندې بوج نه ګڼو ها، ځکه چې حدیث مبارکو کې راځي چې د الله د رضا لپاره یوه روژه ونیوله که نه، نو د هغه د ثواب په اعتبار سره داسې دی لکه کارغه چې خپل بچی د خپلې انډې نه راپاڅوي او دی بیا د والوتو پورې، مطلب یې دا شو چې تقریبا 800 کاله د کارغه عمر اکثر وي، نو چې تا 800 کاله مسافحت باندې د جهنم نه لرې شوې، دومره اجر او ثواب الله تعالی ورکوي. او بل الله تعالی زما او ستاسو دپاره انشاءالله ډېر نعمتونه تیار کړي په جنت کې، او زما او ستاسو دپاره الله تعالی خصوصا یو د جنت دروازه تیاره کړې، باب الریان، چې مسلمانانو په دې جنت په دروازه باندې جنت ته ننوځي. نو دا زما او ستاسو دپاره دي ها، الله تعالی دې مو تاسو ته نصیب کړي. محترمو نن زموږ وظیفه د استغفر الله ده. استغفر الله اسانه بهترینه وظیفه د حاجاتو دپاره، د مشکلاتو. الله تعالی په خپله قرآن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. داسې ورپسې د محترم مسلمانانو الله تعالی فرمایي چې څوک استغفار ډېر وایي که نه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نو د باندې به زه د رحمت بارانونه وروم، دله به زه نیک اولاد ورکوم، دله به زه مال ورکوم، دله به زه باغات ورکوم. او بل د خوشحالۍ خبره ده د محترمو چې قیامت په ورځ به د انسان ډېر زیات خوشحالي ښه، څوک چې استغفار وایي
استغفر الله. او د قیامت پر ورځ دی محشر ته حاضر شي او دی وګوري چې زما په دې عملنامه کې استغفار ډېر زیات دی، دی به ډېر زیات خوشحاله وي. دا لږه زندګي ده محترمو، که چا سړه خوړه هم د هغه تېرېږي، که څوک په ډیران شپه کوي هم د هغه دنیا تېرېږي، که څوک په بنګله کې اوسېږي د هغه هم دنیا روانه ده، او که څوک برابر مالدار د هغه هم دنیا روانه ده. هر انسان دنیا روانه ده. نو چې دنیا روانه ده او دنیا د چا دا ټایم او دا وخت د چا انتظار نه کوي، نو محترمو د خپل وختونه د خپل ټایمونه قیمتي کړو. او چونکې انما الاعمال بالخواتیم د عملونو دارمدار په خاتمه باندې دی، نو دا کېدای شي خیري روژه شي یا ورپسې بله روژه هم شي، نو په دا په ځان باندې بوج نه ګڼو. د الله د رضا دپاره انشاءالله استغفار په دې شپه باندې او په دې ورځ باندې انشاءالله استغفار ډېر ډېر ووایو، بلکې چې څومره ډېر ویلی شئ نو هغه عمر به ستاسو دپاره بهتره وي. خو که دومره نه شي ویلی وی چې ماته تعداد معلوم شي، په خپل ځای باندې کښېنه او یو 10 منټه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا ډېر په مینه او په شوق او په ذوق ووایه. انشاءالله الله تعالی به دې سره مشکلات اسان کړي، لارې به راته الله تعالی پرانیستلی کړي. د ټولو مشکلاتو دپاره بهترین دی، بل دا د ګناهونو د بخشش یوه غټه ذریعه ده. ګناهونه به دې هم الله تعالی معاف کړي، مخکې چې څومره شوي دي، پټ شوي، ښکاره شوي، ټول په ټوله به الله تعالی معاف کړي. انشاءالله دغه زمونږ د خیریه پیغام و تاسو ته الله تعالی د اختر ټولې خوشحالۍ ټولو مسلمانانو ته ورکړي. الله تعالی د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله تعالی دې په خصوصا پاکستان او افغانستان مسلمانانو خپل